بیا زما عزتمندو نن سبا معاشره کې حرام مال په کومه طریقه دی؟ کله مونږ دا وورو چې حرام ټیک نه دی، لیکن د خپل کاروبار په هغې باره کې سوچ نه دی چې دا حرام دی که نه. د غصب مال زه تاسو ته ما نوټ کړي دي، دا راته ویم غصب مال حرام دی. غصب دی ته وایي چې د چا نه ته په زور زیاتی باندې ځمکه لاندې کړي وي، د هغه ځمکه، مال، لوښې، پیسې، د غصب. ډېر خلک قابضین پر دې ځمکې هغه لاندې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د چا زنانه ده، کونډه وه، هغه مړه ده یا ژوندۍ ده، هغه ځمکه چې کوم دی نو د لاندې کړي ده خوري. ځمکه چې حرامه شوه د هغې حاصل تاسو خدای وبخښه هغه حرام دی. هغه د ده په خېټه کې د ده د بچو د ښځې په خېټه کې دي ټولو حرام پرورش کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړي یو لیش ځمکه د چا غصب کړي دا به په دې غاړه کې پرتی تر اومې ځمکې پورې لاندې، او دی به د ده حشر له قبر نه پاسېدل او د حساب کتاب د پاره براتلل په دې حال کې کی. دویم خیانت دی. خیانت دی ته وایي چې سړی په امانت کې خیانت کوي. امانت خوندي کی دی. یو کس وسره پیسې ایښې وې، څاروی ورسره امانت کړی و، کپړی ورسره امانت کړي وه، تجارت مال یې ورسره امانت کړی و، چې رالو ما ته امانت راکړه، دی وایي چې ما سره خو ته امانت نه دی. دا خیانت مال دا حرام دی. کالی دی، سره زر دی، سپین زر دی، هر یو شی چې دی دا حرام. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. الله جل شانه تاسو ته امر کوي چې د چا امانت دی د سره هغه ته خپل امانت واپس کا. تا سره امانت یې تا هغه همدغسې محفوظ کا. بلکې زمونږ اکابر چې د هغې حالات تاسو وګورئ، تیلی ورسره بنده چې ایښې وه، هغه تیلی چې کوم دی نو هغه بنده د ایښې ده، دا یې نه دي کتلي چې دا څنګه ده. بعضې سړی تجسس کوي، پردي جیب ته هم ګوري، چې یو شی ورسره امانت کوي هغې ته هم ګوري. هغې ضرورت نه چې دغسې بند په بند دیواله وروره دغه شی ستا دی دا به در کوم. هغه کې د محفوظ د هغې حفاظت اوس پتا لازم دی چې کله هغه راشي ویې غواړي نو به یې ورته ورکړه. نو امانت واپس کول او امانت نه واپس کول، خیانت کول دا حرام. دریم غلا. دا غلا باندې ګټلې مال دا حرام دی. غلا په مختلفو طریقو سره کیږي. مخکې به کېناستل، پینډه به وه، په حجره کې، په بیټک کې، په لاره کې، په خوشي ځای کې، په هغې کې به کېناستل. نه غلا پټ مال له چا نه اخیستل هغې ته ویلی کېږي. السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي غل سړی، غله ښځه د هغې لاس پرې کوي. دا خو دنیایي سزا ده، دا د خلکو د عبرت دپاره ده. باقي چې کوم مال دغه شتی دی هغه حرام دی. دته به الله جل شانه سزا ورکوي چې توبه وباسي نو توبې سره یې ګناهونه معاف کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو زنانه غلا وکړه. اتفاقی خبره دا وه چې د هغې نوم فاطمه و، د پیغمبر علیه السلام د لور بیبي نوم هم فاطمه و، او خبره دا وه چې د هغې تعلق هم د قریش قبیلې سره و. معزز قبیله وه، معزز خاندان و. نو د الله رسول ته خبر را ورسېدو، په هغې باندې حکم جاری شو چې د دې لاس به پرې کړی کېږي. خلکو وی چې دا خو د درنې کورنۍ زنانه ده او دا خو به ډېر عجیبه کار وشي که د دې لاس پرېکړه شو، دا پسې طریقه بچ کول غواړي. نو چا سفارش نشو کولی پیغمبر علیه السلام. د دې خبرې دپاره اسامه ابن زید ابن حارثه رضی الله عنه وړاندې کو. دا اسامه رضی الله عنه د زید ابن حارثه رضی الله عنه بچی دی، او زید ابن حارثه هغه صحابي دی چې پیغمبر علیه السلام په زوی نیولی و. بیا د الله حکم نازل شو چې دا خپل زوی نه کیږي. د هغه دا بچی اسامه ابن زید دا د رنګ نه تور اسکاڼو، خو دومره یې خوښ و چې د الله رسول به په ماشوموالي کې ده ته پوزه پاکوله په خپلو مبارکو لاسو، او بیا به چې دی ورسره و خپل نوسی به مو نو یو غېږه کې به یې دی و بله غېږه کې به یې نوسی و، دومره یې ورسره مینه کوله. نو ده ته به حب رسول الله وی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی. دغه وخت کې لوی سړی شوی و،
نو چا مشوره وکړه چې دی ورته وړاندې کوي دی چې څه ووایي کیدای شي د الله رسول د ده خبره ومني. چې کله اسامه بن زید رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته وویل نو د قهر او د غصې نه مبارک تک سور شو او وی فرمایل اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم سفارش میرے پاس لے کر آئے ہو اللہ جل شانہ کے حد کے بارے میں؟ دا اللہ حد پدی باندې جاری کیږي او تماته سفارش راړي. بیو فرمایل کچری فاطمه خپل لور بی بی یادو اعاذها الله منها هغه هم غلاو کی نو ما به د هغې لاس پرې کړی او پخوا دا یې وفرمایل چې تیرو امتونو کې چې دا خلک هلاک شو نو د هغې وجه دا وه چې کوم غټ سړي به جرم وکړو نو په هغه به حد نه جاري کولو او کمزوري او غریب سړي چې به جرم وکړو نو په هغه باندې به سزا جاري کول. نن سبا په زمون په حکومتونو کې دغه کیسې کېږي. دا د امریکې کس دی چوټ پرېږده دی زما په ملک مسلمان وجني د ازادي ده زر یې واست دا فلانکی دی دا ډینګړی دی د ده رور په فلانکي عهده باندې دی فلانکی دی فلانکی دی د دې وجې پرېږده. د الله رسول فرمایي چې په هغې باندې د الله قهر اجتماعي چې رالو خلک تباه شو د هغې وجه دا ده چې په هغې کې به شریف سړي شریف په عربۍ کې غټ سړي ته وایي غټ سړی دنیوي لحاظ سره هغه به کله جرم وکړو نو هغه به پرېښو او چې کله به کمزوري وکړو نو بیا به هغه ته سزا ورکوله. نن سبا کمزورې بېګناه په شک شبه باندې او شک هم داسې نه ډېر لرې شک وي په هغې باندې هغه جیل کې پروت یې نه د مرګ پته لګي نه د ژوند دا مسلماني ده او غټ سړی هغه جرم کړی جرایم پیشی هغه راخلاص شي. نو دویم شی هغه غلا ده چې غلا چا کړي د هغې ګټلی مال حرام دی غلا حرامه ده د چا ګوټې وکړو د چا نه یې واخیستې په هره طریقه. بل شی هغه جواري ده جواری باندې چې کوم مال حاصل شوی دا حرام دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب او جواری دا گندگی دا پلیتی دا دین لري صحیح دین لري اوسئ. جواری په موبایل هم کېږي نن سبا په نټ باندې هم جواری کېږي او مخ په مخامخ چې کوم دی نو هغه هم کېږي. مختلف قسم دي د جواری دا ټول قسمونه په دې کې داخلي پردې مال بغیر د څه عوض نه ته دغسې په واخلې. دې کې یاد ساتئ بعضې ګناهونه داسې وي چې په هغې کې د فریقینو رضا به هم وي. صرف هغه مال حرام نه دی چې هغه د چا نه په زیاتي سره والې هغه نه درکوي او ته ترې واخلې نه هغه مال هم حرام دی چې خدای حرام کړی دی چې هغه د فریقینو په رضا سلا سره وي. جواری کې پر رضا سلا سره وي په سود کې پر رضا سلا سره وي دواړه فریقین پر راضي وي. په رشوت کې په دواړو فریقینو پر رضا سره مال ورکولی کېږي غشتی کېږي نو جواری حرامه ده. په لوبو کې شرط لګول دام د جواری یو قسم دی دام حرام دی. په هغې سره غشتی شوی مال دا ټیم به ګټي دا ټیم به ګټي دا میدان به ګټي دا میدان به ګټي شرط دی که دی وګټله نو ته ماته دومره راکې او که دی وګټله نو زه به تا ته دومره در کوم دا حرام مال. او د جواری قسم دام دی دا په دې ژمي کې مالټې دا سره ده او که سپینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د حرام مال ذکر وکړو نو یو کس راله وی چې یا رسول الله که هغه معمولی شی وي اذا کان شیئا تافها معمولی شی وي نو بیا دا سزا ده. د الله رسول ورته وفرمایل چې لخته چې اغشتي په ناجایز طریقه هغه هم دا سزا ده. نو اگئی د چرګې ها او مالټا دا خو ښه شی دی د بچو د ظلمو د ماشومانو په لاره کوڅه کې دغه ریړۍ واله چې کوم دی نو د ده په دې ریړۍ باندې ګاډۍ باندې دا څیزونه دغه کېږي دا جواري زده کړي. او ما ته یاد دي په ماشوموالي کې به مونږ د مړدکي ګولۍ دا به ګټلی کېږي د دومره وګټل دا جواري ده دې نه شروع شي. په اخترونو کې به اکوړ لوبه خلک کوله په دایره کې به کېښول بیا به هغه ویشتل په غونډي باندې هغې به اکوړ ګټلی کېدل دا جواري ده. په لوبو کې چې کوم شر سره اخیستی کېږي دا مال حرام دی. سود باندې اخیستی شوی مال حرام دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وحل الله البیع وحرم الربا. بلکې بعضې حضرات وایي سود ورکوونکې حرام کوي سود اخیستونکې حرام کوي
د دواړو په منځ کې کاتب لیکون کې حرام کوي، د دواړو په منځ کې گواه جوړیدون کې حرام کوي. سود بعض خلک هم ورکوي، یو کس بل ته لاړ شي ما ته قرض پیسې راکړه، نو قرض خو نه در کوم که په ګټه یې رانه اخلې، او ټیک ته په ګټه یې راکړه، نو دا مسکین چې کوم دی نو د میاشتې یا د کال هغې پسې دومره پیسې ورکوي او د خپل ضرورت روان کړي. بینک ورکوي دا سود دی، اداره ورکوي دا سود دی، کمیټي ورکوي دا سود دی، یو شخص او فرد ورکوي دا سود دی. سود هغه حلالیږي نه چې سود وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړی دی. او چې کوم یو جنس وي هغه کمې زیاتې نه وي، لیکن یو اوس ورکې یو قرض والی دا سود دی. یو ځای کې درهم ورکې او بیا ورته وایې چې ما ته 6 میاشتې پس دغه درهم راکړه، دا سود دی. کالی زرګر ته ورکې 10 تولې ورته ووایې چې 6 میاشتې پس بیا ما ته کالی راکړه، دا سود دی. ته په دې خیال ورکې چې دا په بره روان دی، دا ما ته وګټي، دا سود دی. هماغه وزن کالی زیات نه په قرض باندې ورکې. ولې؟ ځکه چې زرګر ته تا ورکو هغه ته اوس فایده اخلي، او دې 6 میاشتو کې د هغه نه څومره واغشته او تا ته کالی هم هغه واپس درکو، دا ګټه هغه په کومه کیسه کې لاړه؟ او که هغه ګران شنو تا د هغې نه ګټه واغشته په کومه کاته کې لاړه؟ اوس ته ورکړې ورځانو. بهرحال سود حرام دی، په دې باندې اغشته شوی مال لا حرام دی. رشوت حرام دی. رشوت دې ته ویل کېږي چې یو سړی حق نی او تا هغه ته پیسې راکړه نو بیا در کوم. شناختی کارت درته جوړوم ته افغانۍ، خو شناختی کارت درته په 2 لک روپۍ جوړوم، دا رشوت دی، حق نه دی. دغه پاسپورت درته جوړوم، دا الرائش والمرتشی فی النار کلاهما فی النار، دا رشوت ورکوونکې رشوت اغشتونکې دواړه به ورکي، دا دواړه په جهنم کې دي. ولې رشوت ورکول هم ګناه ده. البته چې ستا حق وي، یو روایت کې راځي او تا نه ظالم حق اغشتی دی، هغه حق تا ته په هیڅ صورت کې نه میلاویږي. تا ته یو سړی وایي چې ما ته دومره پیسې راکړه، دا حق زه تا ته در کوم، دغه وخت کې ته هغې ته حرام وی او هغه پیسې دې ورکې او هغه خپل حق دې وصول کو، نو اوس تا په باندې خدای نه نیسي، هغه کس به نیسي چې اغشتی دي. مثلا ستا ځمکه یو سړي لاندې کړي د کنال، هغه زورور دی، ته یې نشي اغشتی، تا ته بل سړی راغلو تا ته وایي ما ته پکې 15 لک روپۍ راکړه او دا ځمکه زه تا ته د هغه نه اخلم، ته ورته وایې ټیک ده 15 لک روپۍ دې ورکې، ځمکه یې ته واغشت، قبضه یې واغشت، دا رشوت یې وصول کو. نو داس چونکې ستا حق او ځمکه ستا وه په شرط د دې او تا وصول کو، دغسې وصولېدونه نو اوس علما وایي چې د دې اجازت شته. بهرحال رشوت چې کوم دی نو دا حرام. بتا اغشتل لا حرام دي. بعضې هغه په دوکانونو باندې ګرځي، بدماش دی، غونډه دی، زورور دی، ټوپک تماچه ځان سره ګرځوي، دکاندار ته وایي راکړه پیسې، یا یې په د میاشتې مقرر کړي هېڅ پیسه، هغه پیسې وصولوي، خلک ورته ورکوي که نه ورکوي، هغه ته خطره ده، دا حرام دي. ټیکسونه ظالمانه دا حرام دي، که هغه هر څوک چې کېږي. په ناپ تول کې کمی کول، ډنډۍ وهل دا حرام دي. تطفیف قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. متوففینو د پاره چې څوک کمی کوي په سودا ورکولو کې، ناپ تول کې کمی کوي، دی د پاره ویل جهنم دی، هلاکت دی، بربادي ده. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، چې د بل نه شی اخلي نو پوره اخلي، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، او چې کله بل ته ورکوي تلیې نو بیا کم ورکوي، ځکه خپل ځان د پاره خو ګټه خوښه ده، بل ته تاوان ورکوي. بخاری شریف کې روایت ده، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرمائیں الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے دوسروں کو انصاف دو، دوسرے کو اپنی جگہ تصور کر کے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو. بل خپل ځای ودرو، ځان سره چې کوم معامله کول غواړې د بل سره هغسې کوه. نو تطفیف دا دې باندې غشته شوی مال حرام دی. پورته سړی ناست دی، د فروټو دوکان دی، په تله کې پاو کاڼی ایښی دی، مخکې نه پروت دی، کومه کې چې سودا اچولی کېږي، او په باندې انګور واچول، سیب په واچول، بل شی په واچولو، دړۍ ماته وتله، هغه پاو په هغې کې کم لاړو، دا حرام دی. ټول مال ځان سره حرام کو. بورۍ د تروړه د وړو 20 کیلو او پکې 19 کیلو وړه دي، 19 نیم دي، میل والا پکې کم و اچولی دي، او په باندې لیکلي دي 20 کیلو، دا 1 کیلو چې کم کله حرام دي. دې سره ټول خوراک حرام شو.
غوړي دي پاغه باندې 15 کیلو لیکلي دي په خدړی یا 4 کیلو او پاغه کې پاو یا نیم پاو کم دي کم چولی دي دا حرام دي. هغه بل شی دی چې په لار کې دا غینه توشل بیا وته وای چې داري نو دا ناپتول کې کمې کول پاغه چې کومې پیسې وصول شي دا حرام دي. د یتیم مال خوړل دا حرام دي. وراره د تپات شو دا غپلار مړ شو یا د ترز ویره تپات شو وغیرہ وغیرہ هغه یتیم دی معشوم دی دا غ مال هغه تزان سره غړې او خوري دا پدی ولګي دا پدی پاغه 15 روپۍ لګیدلی ته شل لیکي دا حرام دي. په خوا به دا ډیر کېدل ځکه چې خلک به جنگونو کې مړ کېدل. د دروغ گواهی باندې ګټلې مال عدالت سره یو سړی بهر ولاړ دی تا ته وي د گواه ضرورت دی ته وته او هغه لاړ شي گواهی ورکی تا ته وي دومره پیسې راک حالانکه واقعا هغه نه دلیدلی دې ته دروغ گواهی وي. چې کوم سړی د واقع نه خبر نه هغه گواه نشي جوړې دی. واقع نه خبر نه دی ته یو سړی گواه جوړ شي هغه گواه نشي جوړې دی. د مستعار مال نه انکار کول تا د چانه سیکل اغشته دی چې ماته یو ورځ د پاره راک موټر سیکل لغشته دی موټر دی اغشته 3 ورځې د پاره راک از به فلان کیږي ته زم ټیک شو والا او چې کله بیا هغه تا نو غوښتنه ته وته وی شي نه دا خو زمانه ما چلولو زپکه ناست دغه سي بل یو شی بل شی رمبه دی واغشتو لور دی واغشتو بلچي دی واغشتا کوداله دی واغشتا هغه د استعمال لپاره درکړه د کور ضرورت لپاره تا انکار وکړو. زنانه ده گاونډي هغه ته لوخه را واستول او غلوخه دې کړ پروتو 3 ورځې به تیر شي دا وجه دا خو زمانه او پته د وته چې دا د بلې د دې گاونډیانو دی لیکن دا غلوخه ځان سره ایثار کی مستعار مال باندې انکار کول دا حرام دي. ایب خریدا بای مشتری ایب پټ کی په مبي کې هغه ایب نه سرګندای ایب پکشتا او ایب نه سرګندای ساروي دی بل یو شی دی او دې په څه طریقه باندې چې زر دا زما د الله سنوزي عیب نصر غندول چې پکېشتا پاغه باندې مال غشتل الله حرام دي. د جادو گر مزدوری دا حرام ده. یو سړی ساحر دی جادوګر دی او هغه ته خلک زی خزي زی سړی زی جادو کوي په د باندې جادو کا په د باندې او کا هغه جادو کوي او پاغه باندې چې د سمره پیسې وصولې دا ټول حرام دي. سحر حرام دی پاغه باندې غشته شوی مال حرام دی. د نجومی مزدوری هغه حرام ده. نجومی د ستورو حساب کتاب چې کوي بعض اخباراتو کې مرضی ستا ستوري ده ستا ستوري ده دا کائنات د دنیا نظام دا ټول الله چلئی د چا خوش قسمتی او بد قسمتی دا الله په قبضه قدرت کې ده. هغه ارسلی کلی دي چې د دې سړي دومره رزق دي بیا ته ول خپل ایمان خرابې خپل دین خرابې داسې کستځي نو داسې کسانو هغه مزدوری هغه حرام ده. مصور چې څوک تصویرونه جوړي او باسي دا هغه مزدوری حرام ده. مصور ټول علماء لیکلي تصویر کشي کوي په ګوتو جوړي د خټې نه جوړي او یا په کیمرا باندې جوړي دغه مزدوری ده دا حرام ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته یو سړی رالو وته چې صاحب زه تصویرونه جوړوم دا څنګه دي وته فرمایل چې حرام دي دا الله رسول منه فرمایلی ده او دا یو ته فرمایل چې په ورځ د قیامت به دا سړی راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کس براشي الله پاک به ته فرمایي چې دا کوم دی جوړ کړی دی دې کې ساواج صاحب چول نشي دی په عذاب کې مبتلا. یو حدیث کې راځي چې د الله جل شانه سره ریس کوي مقابله کوي الله جوړول کوي او دیم جوړول کوي تصویر کشي. نن سبا چې چا نه استل چاته نکرکا کولا نفرت کولو دا غ په ګوتو کې چې کوم نه شیطان نه نوتی موبایل په جیب کې تصویرونه وباسي مولا سي به وباسي بچي او شي دا غي وباسي دا غي د وړوکوالي وباسي د لوی حالانکه په دې باندې لعنت استول شوی د مصورونو باندې. کله کله ګناه دومره عام شي چې چاته وایي چې دا ګناه ده نو هغه د سره منی نه مني چې دا د دې سوی ګډي وړي وي نو داغه مزدوری غشتل الله حرام دي. د زانی مال بدکار او فاحشه خزدا دا حرام دي. هغه زنانا چې په مړو باندې ویر کوي نو حقي نو حدیث ته وي چې چغه وباسي سان دی وي مخ ټکي او ټټر وਹੀ گریوان شلي سر وخت شو کوي دا نو حدا حرام ده. بعضی خلک په مړی باندې د جړا د پار جړا خپل نه ورزي بعضی قومونو کې دا رواج دی نو دا سه خزر اولی چې هغه ته جړا چل وري ټول وسره په جړا شي او هغه ته مزدوری
لیکلي دومره پیسې به درکو. دا حرام دی دا مال. دلال چې کوم مال اخلي خو هغه دلال چې بغیر د اجازت نه د بای یا د مشتری نه پیسې واخلي. مثلا یو سره خبره کړي او بل سره نه کړي دا غنه واغشتي، دا حرام دي بغیر د اجازت. د عدالت په ذریعہ باندې وصول شوی مال دا حرام دی. د عدالت کې چا سره رابطي په تحصیل کې، په کچرو کې، په سیشن کې، په هائی کورټ کې، په سپریم کورټ کې لاړو او پر دې مال ځان تکو هغه سره یاري د تعلق کې د جج سره وغیرہ وغیرہ، دا مال چې د سره رالو دا حرام دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مؤمنانو تاسو د یو بل مالونه په باطل سره مخورئ، وتدلوا بها الی الحکام، او حاکمانو ته، قاضیانو ته، عدالتونو تم دا موړئ د پاره د دې تاسو وړئ چې د بل مال تاسو واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع فرمایل چې کوم سړی کاغه په حق کې ما فیصله وکړه د مال ما هغه ته ورکو او حالانکه هغه ته پته ده چې دا مال زما نه دی، ظاهري فیصله زما په حق کې وشوه، دا مال حقیقت کې زما دی نه، نو په ورځ د قیامت به دی دغه عذاب کې مبتلا وي. یاد ساتئ. نو ډیر خلک هغه بیا صحابه خپل حقم هغه پرېښوي چې زه نه اخلم. په جرګه باندې وصول شوی مال، جرګه باندې یعنی جرګې ته خبر وړاندې کا، جرګې فیصله وکړه چې دا د ده حالانکه د ده نه دی، نو ته دا فیصله جرګې کړي ده حالانکه ځمکه ستا نه ده، نقد ستا نه دي، هغه سامان ستا نه دی، هغه کپړه ستا نه ده، نو چې څنګه د حالاته هغه حرام دی، دا حرام دی. په دروغ او دوکه باندې اغشته شوی مال دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې هغه کس چې د مازیګر په وخت کې سودا خرڅي، د مازیګر وخت ځکه یاد کړي چې دی وخت کې سړی وي چې زر زر خرڅ شي، قسم وخوري چې ماته دومره راکولې دروغ وي او په یو گاګ باندې خرڅ کړه، قسم یې وخورو د دې کپڑے د دې پیزار ماته دومره پیسې راکولې ما نه دی ورکړې، هلکه ماته څنګه راکې، ماته څنګه راکې، زستا عزیز نیم رشتہ دار نیم هغه ته نه ورکړې ماته راکې. بیا قسم اخری دروغ اووی پاغی چې کوم مال واغشته شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په ورځ د قیامت به الله جل شانه دې سړی ته نه ګوري په نظر رحمت سره، الله جل شانه به د سره خبرې نه کوي، پستی او نرمه خبرې به نه کوي، الله جل شانه به دې پاکینا د ګنا نه به نه پاکي. او سلورم ولهو عذاب علیم، او د لپاره درناک عذاب دی. بهر حال الله جل شانه دې مونږه د حرامو نه بچ کړي. لکه چې سړی مزونه کړي، روزي نیولي، حدیثو کې تاسو ته پته ولګېده، او د هغه اعمال ټول اند الله ضایع شي، غسین ته وغورځېږي، دی په دې تمه چې ما ته به خدای سره راکړي. نو مشتبه مال نه هم ځان بچ کول پکار دي، د حرامو نه هم ځان بچ کول پکار دي. او د نحوست ټول د دې د مسلمانان چې په تکالیفو کې پریشانیو کې وي خوشحالي نه د دې وجه دی. الله پاک دې زموږ نه راضي شي او د رزق حلال له الله جل شانه موږ ته د ګټلو توفیق راکړي. خدای پاک دې داسې حلال رزق راکړي چې دې سپېري دنیا پسې حسن کو هغې ته اړو زیري ګناه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.